زمونږ رور د دې ټول رونق په شا د راغونډولو زمونږ د ټولو وروڼو د ملګرو د نن پر ورځ جناب معصوم شاه باچا صاحب، زمونږ ډېر محترم د عوامي نیشنل پارټۍ د چارسدې ضلع صدر شکیل خان، دلته موجود د هغه د کابینې ملګري او زمونږ د تحصیل محترم صدر ګور ایوب خان او د هغې د کابینې ملګري، ناز زمونږ ډېر دروند او خوږ پخوانی د تحصیل صدر صاحب تیمور خان، ډېره موده پس د سمندر د غاړې راغلی زمونږ د ډیری خان وحید لالا او راغلی د پریس ملګري زما د پارټۍ ګل باچا حاجي صاحب راغلی، هغه سره د تنګي نه ملګري ډېر محترم زمونږ د شفقدر ټول شهریار خان سینه نایب صدر او ورسره تړلي نور ملګري، زمونږ د شفقدر پخوانی تحصیل ناظم صاحب او هغه سره راغلي ملګري، زمونږ د شفقدر جنرال سیکرټري صاحب او د هغه ملګري او د چارسدې موجود ډېرو درنو مشرانو، د دې ژوند خوند او ښکلا په دې لوبو او په ټوکو کې پرته ده او موږ پښتانه هغه بدقسمته قام یو چې د لوبو ټوکو نه لرې شوي. اول خو هغه زیونه نه لرو، داسې بدبخته یو په قامي توګه چې په مرله مرله ورور سره انخلو، تره سره انخلو، تربور سره انخلو، خو په قامي سوچ فکر نه یو، کو ریاست نه کوي نو داسې هر کلی کې هر علاقه کې داسې شتمن خلک شته چې هغې دا قربانۍ کولې چې خو د بدقسمتۍ نه پښتون قوم هم په سرکاري سطح هم په قامي سطح زیات ترجیح د لوبو ټوکو په ځای انتها پسندۍ له ورکړه او موږ د اینو چې د تېرو 50-60 کالو نه زموږ په دې خاوره دا دوه شیزونه چې یو ټوپک دی او بل نشه ده او دا دوه شیزونه په ریاستي توګه د پښتون په قام په تقدیر کې را دننه کړی شي. من کو نظریاتی طور فکری طور د دغه انتها پسندۍ د دغه دهشت وحشت د ټوپک او د نشې د کلتور نه څه شیزونه روښکي شي نو هغه دوه شیزونه دي. زما په سوچ لومړنی شیز تعلیم دی او تعلیم سره تړلی بیا دویم شیز د لوبو د ټوکو چې د دې په 100,000 معنو کې تشریح کیدی شي چې لوبه څه ته وایي او ټوکه څه ته وایي، خو موږ بدقسمتۍ نه ټوکې ته هم بد وایو او د لوبو ماحول نه لرو. شکریه ادا کوم د زړه د تل نه د معصوم شاه باچا صاحب او انشاءالله دا تمه د ټولو پښتنو نه کوم چې څوک ما اوري لګیا دي یا په چارسده کې یا په ټوله پښتونخوا کې شتمن خلک دې راباسي او خپل قام دې په دې لوبو راوالي، شتمن خلک دې راپاسي او خپل قام دې د ټوپک نه را لرې کي، د کوتک نه دې را لرې کي، د انتها پسندۍ نه دې را لرې کي، د نشو نه دې را بند کي او دې میدانونو ته دې راولي.
زه انشاءالله دام عجیبه خبره کوم چې نن راته دا احساس کیږي خو انشاءالله نن هم چې راته وشو نو دا یو احساس د باچا صاحب په دې موقع د دې هر څه د وجې چې زه د دې سپورټس کمپلیکس چې کوم منتظمین دي هغې ته زه باقاعده طور دا اعلان کوم چې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې به انشاءالله 12 میاشتې 12 لوبې کېږي هره میاشت به یو لوبې له ورکو د هغې مقابله وکړو او موږ به کوشش کوو چې دا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم زمونږ د دې پښتنو دپاره همدغه یو سوچ ته یو فکر دی چې دا بجای د دې چې دا شړ شي بجای د دې چې دې کې د تش افسران واک کوي دا دی له نه دا دی له جوړ دی چې دې کې د زمونږ د قام د اشنغر ځوانان او پیغلې راځي او دلته د لوبې کوي او مقابلې دی نو انشاءالله په دې موقع زه اول د خدای نه دا خواست کوم انشاءالله هر څه خدای کوي خو زه انشاءالله دې سره د دې ځای چې کوم منتظمین دي حامله دا سپورټس افسر ورته وایي سپورټس افسر دی انشاءالله هغه سره به موږ کینو او په دې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې به 12 میاشتې هره میاشت د بلې بلې لوبې یو مقابله کیږي او کوشش وکړو چې د ټولې صوبې نه خلک راولو او هغې کې حصه واخلي انشاءالله دې کې به ملګري ضرور پکې خپله ملګرتیا کوي او دې کې داسې ملګري زه پیژنم چې هغه د مختلف لوبو کې پاتې شوي دي په خپله لوبېدلي دي او کو هغې لوبې ته یې مخامخ کړې نو لکه د دنیا کار کولی شي زه په خپله خو په ژوند کې سپورټس ما کړی دی نو 3 قسمه سپورټس چې زما یاد شي اوس کوم وجود داسې دی چې څوک به نه مني خو زه په خپل ځوانۍ کې ایتھلیټ وم او 100 میټر 200 میټر 400 میټر 1200 میټر نواله والا 12 کیلومیټر کراس کنټریز دا به ما کول بیا بطور د سپورټسمین خړومبنی سپورټس ما خپل ژوند کې کړی دی او بیا د خپل سکول په ټیم کې مو ما نو هغه د فوټبال ټیم کې وم او زه په خپله فوټبال کې لیفټ بیک وم خو رایټ فوټډ لیفټ بیک وم بیا مې یو کال کې مې 15 ځله خپه ماته شوم په دې فوټبال کې نو ډاکټر را باندې بند کړی بیا به بس فوټبال نه کوي بیا مې کرکټ شروع وکړ خو تر دې دمه پورې زه دا ګڼم چې فوټبال یو ډېر ښه گیم دی فوټبال په دنیا کې یو داسې شیز بل نشته چې د هغې د دونه فالوورز وي لکه څونه چې د فوټبال دی بلکې څه خلک خدا وایي چې داسې یو مذهب هم نشته چې د هغې د دونه فالوورز وي څونه چې د دې لوبې د فوټبال دی لہذا که موږ پاکستان غواړو یا که موږ پښتانه غواړو چې دې وخت کې د موږ د دنیا په ګوټونو کې ورننوځو نو یو لاره چې دا نو هغه فوټبال دی ځکه چې د ټولې دنیا په ګوټ ګوټ کې فوټبال ورننوځي او انشاءالله دا زما ارمان دی دلته یو ځوان ماته ووایي چې زه رونالډو یم نو دا نه زما دا ارمان دی چې انشاءالله د 400 نه به هم داسې فوټبالران روزي چې هغه به په دې فرانس کې او اټلی کې او په لندن کې او په جرمني کې او په دې کلبونو کې لوبېږي او یو مقام ته برسي موږ چې هغه ټول وینو نو دا زموږ یو ارمان دی چې انشاءالله زموږ خپل بچي به هم په دغه اړخ ځي خو دې خلکو له به موږ یو سهولت ورکوو بدقسمتي دا ده چې دلته هم د لوبو په فاشزم کې یو صاحب راغی او پکار نه ده چې زه دلته راسه خبره وکړم خو زمونږ دونه به ووایم چې د ده نه زمونږ کم سے کم د هغه وعدې او دا دعوې چې زه به یو سپورټسمین نو کم سے کم ګراونډونه به جوړوم زه دا یقین سره ویلی شم چې په دې 400 کې دا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس یو مثالي سپورټس کمپلیکس چې عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی دی دې نه بغیر دی د بیډمنټن کوټ هم نه دی جوړ کړی تر دې دمه پورې بدقسمتی شته ګراونډونه شاړ شو شته ګراونډونه بند شو شته پلیئرز د نوکرونه اوښکل
زمونږ د ارمان د پښتنو، زه د حکومت ارمانی نیم، زه د حکومت خواهشمند نیم، زه د حکمرانۍ ارمانی نیم، زه په پاکستان کې غلامي ګڼم او زه انشاءالله الله آزاد پیدا کړی مو، زه د غلامۍ ارمانی نیم. هغه د ولی خان بابا خبره وي د پاکستان وزیر اعظم جوړېدو کې نور څه نشته، لږه بې غیرتي پکار ده، لږه. نو وی که ولی خان ځان لږ بې غیرته که نو جنیجو وي دونه ښه انسان نه دی، ولی خان د ډېر لوی سړی دی خو غیرت پکې دی که. نو دغه شیزونه الحمدلله موږ په لته والي دي، خو دام ارمان دی چې د پښتنو حق وګټو، د پښتنو حق چې په کم ورځ موږ وګټه چې دا نن هم کم زموږ جنګ دی. او دې رونو ته زه دا خواست کوم چې دې خبرې ته سوچ وکړي چې ستا په خوره یو حمله روانه ده او دا حمله د پاکستان نه نه د بار ملک نه روانه ده او د دنیا خونخوار ستا د ملک غوښو ته په تمه دي، هغه ستا وسایل دي. نن امریکا ټرمپ کلو وایي چې زه د پښتنو وسایلو ته تږې ناست یم. زما دا کوشش دی چې ټرمپ نه، دا د باچا خان بابا نه پاتې نظریه زما د خپل پښتون قام د حق خبره ده. ټرمپ نه کو هغه پلار یم راځي دا ځان به پې وژنم، بیا به یې خپلو پښتنو ته پرېږدم. په دې کې به راپاسو پښتنو، او که موږ دې کې راپاسېدو، موږ خپل حق وګټه، نو زمونږ دونه وسایل دي چې دا درته زه یقیني وایم، دا نه چې زه به کوم نه، چې هر څوک راشي دا ګراونډونه به په هر کلي کې جوړېږي، هر کلي کې به سکولي کالج به وي، هسپتال به وي، یونیورسټۍ به وي، سړکونه به وي. وجه څه ده چې ستا وسایلو باندې به ستا اختیاري، ته چې کم ګټې په هغې به ستا اختیاري ته به یې لګې. نن چې ستا خوره څه ګټي هغه تا ته نه میلاوي، هغه پنجاب ته ځي، په هغې باندې مریم نواز برید ته وایي، دغسې برید دي لکه زمونږ د وزیر اعلی چې څنګه، نه هغه د کار دی او نه دا د کار دی. په هغې باندې ستا د پنجاب کارخانې چلی، ستا په وسایلو ټول پاکستان کې رڼا ده، ستا په بجلی خو ستا کور کې تیاره ده. ټول پاکستان کې په سیالکوټ کې ستا په ګیس د پښتنو په ګیس کارخانې چلی، خو بدقسمتۍ ته وګورئ چې د کم کلي نه ګیس روزي، نور علاقې خو پرېږدئ، په هغې کلي کې هم زما د پښتنو ښځې نن هم دړې بلوي. پښتنو خو د ژوند رونقونه موږ غواړو، خو د خپلو بچو مستقبل موږ رڼا کول غواړو، او موږ په دې پوهېږو چې دا وسایل دي چې د دې په وجه کو طالب دی او کو دهشتګرد دی او کو زه ورته وایم کو اے ټیم دی او کو بی ټیم دی او کو سی ټیم دی او کو ډي ټیم دی، کو د خاکی وردی والے دی او کو د کمیس پرتوګ والے دی او کو د تور پوټ والے دی او کو د پیټي شوز والے دی، خو ټول په موږ په دې اړم دي ځکه چې زموږ په دې خوره وسایل او د دې وسایلو د اختیار جنگ دی، دا د انګریز نه راواله تر دې وخت پورې. لہذا کو چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ د بچو مستقبل دې روښانه شي، نو په دې وخت راپاڅئ. ګنې د افریقې مثال ستاسو مخامخ دی. دې افریقې کې داسې بادشاهت تېرې شوي دي چې د دنیا ټول نه مالدار بادشاهت وي، خو چې دا چل ورسره شو او دا وخت پرې راغی نو هلته قات دی، اوس د خوراک څه نشته، د څښلو څه نشته. نو خدای مکه پښتنو منګه تعلیم ته پرې نه ښودو، منګه کارخانې ته پرې نه ښودو، منګه تجارت ته پرې نه ښودو. تجارت ته نشي کولی، د خپلې خوښې ستا ګوړخي او کو ستا ډبه دي، ستا میوه او ستا سبزي به پنډۍ ته اسلام آباد ته ځي، ته کابل ته نشي لېږلی، ته بل ځای ته نشي، دا تا باندې پابندي ده چې ستا ښه سبزي ستا ښه میوه به ځي پنډۍ ته او د هغه په قیمت به تا باندې ته به تیالي. نو ته یې هر څه کې بند کړی. واحد د خدای قدرتونو دا قدرتونه چې موږ سره دي چې دا عمرانه یوړل، نو بیا زما خیال نه دی چې پښتون قام د ژوند تېرولو څه ذریعه به پاتې شي. زه راغلی د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم، د میډیا د ملګرو په خصوصي توګه فیض احمد لالایي نم د هغې شکریه ادا کوم، راغلی د خپلو خویندو شکریه ادا کوم، د ټولو مشرانو راغلی د 400 نه او د بار نه راغلي د هغې شکریه ادا کوم، او په خصوصي توګه د معصوم شاه باچا صاحب شکریه ادا کوم چې دا ماحول یې جوړ کړو
او ان شاء الله دا تمه د مرګرو نه لرم چې داسې ماحولونه دي نورم جوړ کړي. حاجي صاحب ګل باچا جي صاحب ان شاء الله چې هغه دشتو کې دا شی روانې ډېر خوند وکړي. ډېره مهرباني.